کم کلی چې نوم کو دنیا پہ خوشحالیږي او کو خفه کېږي خو چې د باچا خان د تحریک ذکر کېږي دا تاریخ گواہی ده چې د عثمانزو ذکر بکېږي او د خدای خدمتګارۍ د آغاز ذکر بکېږي زما دپاره دا ډېره لویه خبره ده چې نن زه په دې خپل کلي کې د خپلو مشرانو د خپلو وروڼو مخامخ په دې دعوا چې انشاءالله په دې انتخابات کې د ټول اشنغر کې موږ وګرځېدو په دې انتخابات کې موږ د نسبت نه شروع کړو پړانګ او 400 دعاو شولګرو عمرزه داغه میرے او بیا د عثمانزو میرے او نن منگ یا ننزو او زما دارور خپل کلی ته مخامخ ولاړیو نو پښتنو انشاءالله داشنغر هر کلی داشنغر هر سپینګری داشنغر هر ځوان داشنغر هر مور داشنغر هر پیغله ستاسو د کلی امیدوار ستاسو را تاریخ تسلسل د عثمانزو دی بچیلو د رزړو دی خوري او دین وسیله خپ غیرت او خپ پختو ان شاء الله ووټ ورکړي زده د خپل کلی والا نه تاسو کوم چې ان شاء الله پاتم تاریخ په ټولو مقابله تاسو سره خو تاسو به ان شاء الله ټولو مقابله وکړي زما د پلار نیکو د سیاست محور دا عثمانزی او دا رزړی او ان شاء الله د عثمانزو او د رزړو با چې څنګه تاریخي طور په سیاست کې د خدای خدمتګارۍ په تسلسل کې او بیا زما کورنۍ سره په سلو کالو تحریک کې ښکاره ولاړ انشاءالله دا کلی به خپل هغه مقام او هغه مدام نه رہی او پاتم تاریخ به سپینګری ځوانان خویندې زمونږ میندې انشاءالله د یو بل نه مخکې به روځي او خپل دا بچي به کامیاب ما سره ودرېږي عوامي نیشنل پارټۍ سره ودرېږي نو زه دا اینم چې د هغې د تېرو لسو کالو غم په زړه کې او په سترګو کې پروت دی زه دا اینم چې د اشنغر پښتانه
کو ځوان دی او کو سپین ږیری دی په دې نتیجه رسېدلې دی چې د اشنغر خدمت د دې خاورې خدمت د دې خاورې د بچي خدمت واحد او واحد د باچا خان تسلسل دی واحد او واحد عوامي نیشنل پارټي ده واحد او واحد دا سور نشان دی او د دې لاټین خاوندان دي چې هغه د خپل قام خدمت هم کوي د خپل قام دپاره ځان هم قربانوي خپل قام له ترقیم راوړي خپل قام له سکول راوړي کالج راوړي هسپتال راوړي سړک راوړي نوکرۍ راوړي تیر 10 کاله زما د قام د دې هر څه نه محرومه پاتې شوی دی نن که یو سړی ګرځي او ستاسو به مخکې دا لاپې تو پرېوري چې ما دا کړو او ما دا کړو نو ګوره دا یاد ساتئ چې په پرکه جنډه کې تشه توا ده په پرکه جنډه کې تشه توا ده او په دې سرې ټوپۍ کې دا کمال دی چې دا پیشو ته ور واچوي نو به برشیر ترې جوړ شي هغه کارونه او هغه خدمت د عوامي نیشنل پارټۍ و او د عوامي نیشنل پارټۍ هغه دور د 2008 دور یو داسې دور و چې کو عوامي نیشنل پارټۍ ډکیلم دا سیټ ورکړو نو هغه به کامیابېده خو له خیره سن 85 کې د ګل آباد یو خان کامیاب شو اوم زما او ستاسو په دې زور نشان کامیاب شو بیا یې بغاوت وکړو د سن 85 نه پس چې کوم الیکشن هم د تر د دې وخت پورې هر الیکشن ته ودرېږي خو انشاءالله ګټه ونه لیده دا د عثمانزو کې اوس یو بل احسان الله خان را پیدا شو چې دا دا په عثمانزو کې یو بل احسان الله خان را پیدا شو دم په 2008 کې الیکشن ګټلې دی نور به تر 2040 پورې الیکشن کوي خو ګټه به رانه نه ویني انشاءالله ګرانو وروڼو اوسه پورې به د اسلام په جامه کې مشران ګرځېدل او پښتنو ته به وی چې موږ سره کتاب نښه ده دا کتاب چې دی نو دا قرآن دی کو دیلم ووټ ورکړه جنت ته به ځه کو دیلم ووټ ورنه کړه نو دوزخ ته به ځې نن ملیان ګرځي وی کتاب له وټ مو ورکړه او ټرانسفارمر له ورکړه علماء کرام ګرځي زوړ شوز بس نه وناره راوځي یو شی چې ډیر شي به خوند ختم شي بدا خبره زمنګ منس کې ته ده چې موږ یو بل خوخو او تر مرګه پورې به یو بل خوخو اوس به دا شی بدلول غواړي یو شی بس بار خوند دی اوس نن زه دغه ملایانو صاحبانو نه تپوس کوم هغه غنی خان بابا له یو راغی نو غنی خان دی وی چې غنی خان عالم یم او ورته وی چې نور عالم خو یو عالم پیژنم هغه خدای دی او خدای په خپله وایي
چې ما په قرآن کې هم داسې حروف شته چې هغه لا علمي ده د هغې علم ما سره ده نو ته څنګه عالم شوې ورته وایي نه چې د هغې مرګه ده امام او ورته وایي چې ما خو څلور امامان پېژندلي دي دا نور نیم خبر خو دې خبرو دا ټول ښه تکړه دي زر یې پته یې راکړه وي امام او ورته وایي ما خو څلور امامان پېژندلي دي چې دا پنځم پکې به کومه راغې او ورته یې غني خان ملا یم وي داسې ووایه چې د شر کونه یم که نه اوس نن چې دا عالمان ګرځي دا ملیان ګرځي اول خو یې ناروا دا وکړه چې موږ خو یې پېژنو ستاسو خو رشته دار هم دی هغه جس ته ګوره مولانا ته ګوره لکه اول خو یې هغه راوستو د ملایانو ټکټ یې ورکړه او موږ تاسو ته پته ده چې پسې یې ورکړه زموږ عجیبه قسمتي دی بشیر خان به وی چې عوامي نشنل پارټۍ کې د کور جنډه به مور له تلېږي چې د عوامي نشنل پارټۍ کې د کور جنډه به مور له تلېږي چې مخالف شي بیا ته انویسټر جوړ شي لکه مولانا له وي دونه شی ورکړه مولانا له دونه شی ورکړه نور خدای شته چې لکه موږ سره یې نو هغه جنډې به موږ جوړولې اوس ملیانو هم په غیبي امداد ټونه ورکړه ټکټونه ورکړل دلته هغه چې کوم په تمه و دا چې کوم په ټرانسفارمر ولاړ دی ستاسو تیر ممبر ستاسو چرم نو مسلط شوی ممبر نوم یې نالم نوره سې مشهورېږي خو هغه چې وي خراړی او د یو ټک سره لاړې هغه زوړ ممبر ټول فنډونه دغه ټرانسفارمر والا باندې خرڅ کړي او نن هغه د خپل جماعت سره بغاوت وکړو کتاب چې موږ وایو چې د عام یو کتاب دی یو نښه ده کیدای شي کلرینګ بوکي کیدای شي د ریاضۍ کتابي کیدای شي د انګلیش کتابي کیدای شي نونهالي کیدای شي لطیفي وي او دې وایي چې دا قرآن مجید د هغې کتاب په مقابله کې ټرانسفارمر راغشتی دی او ځای په ځای ګرځي او کیمپین کوي آیا زما ساده پښتون خو چې دغې کتاب له ووټ نه ورکوي دوزخ ته به ځي اوس چې دا سو کالډ علماء کرام چې کتاب له نه ورکوي د دې به څه حلي ګرانو وروڼو نن زه په خپل کلي کې ولاړ د دې قام ترجماني د دې خپل کلي ترجماني چې تاریخ گواه دی او چغې وایي چې کله د دې خاورې نه ډاکټر خان صاحب تاسو ممبر کړی دی کله د دې خاورې نه غني خان تاسو مشرانو ممبر کړی دی کله د دې خاورې نه ولی خان تاسو لېږلی دی او ستاسو ترجماني کړې او کله چې د دې خاورې نه جناب اسفندیار ولی خان تللی دی او ستاسو ترجماني کړې نو د اشنغر نوم د عثمانزو نوم د رزړو نوم تش په 400 کې نه تش په پښتونخوا کې نه تش په پاکستان کې هم نه بلکې د بر صغیر په سیاست کې اشنغر د جمهوریت محور ښکاره شوی دی او اشنغر لکه د ستوري په دې بر صغیر کې ځلنده شوی دی بل خوا د دې اشنغر نه مولانا سنجان تللی دی د دې اشنغر نه مولانا گوهر شاه تللی دی چې نن بیا نیکه سره مې انتخابات کړو نن ما سره هم ولاړ دی عجیبه خلک دي د دې ملایانو هم دا شی دونه خوښ دی لکه قسم په خدای
هلکه خو یو الیکشن ته درو کې بیا په آرام کېنه چرته بل موقع ورکا چرته بل موقع ورکا نو دا ته سوچو چې د کم وخت نه جناب دا 93 انتخابات دي او دا شل کال وشو او یو شی دی دا څه خوند دی چې خدای شته چې هغه ورپسې ممبر پرېښی دی هغه ورپسې جماعت پرېښی دی هغه ورپسې مدرسه پرېښې ده هغه ورپسې هر څه پرېښي دي او کور په کور او کلي په کلي ګرځي هغه خپله جامه خرڅوي چې ما ممبر کې خو چې کله تاسو ممبر کو 10 کاله د دې 400 نمائندګي مولانا گور شاه په اسلام آباد کې کړی ده او زه به هغه کس له هغسې انعام ورکوم کو یو کس ماته د دې ملا د نیم منټ تقریر په دغه اسلام آباد کې وښیي چې دې ملا د خپل حلقې د خپل قام یا د خپل علاقې دپاره څه اواز اوچت کړي د نیم منټ تقریر ماته وښایې زه به ورته دستبردار شم او زه به ورته کېږم په نیلامګر کې سوال وشو وی داسې کم ممبر دی چې هغه په خپل ټول دور کې په مایک د خدای سلام هم په چا نه دی اچولی یو سړي لاس اوچت کړي وي مولانا ګور شاه طارق عزیز ورته وایي راځه دا واشنګ مشین ستا شي نو ګران وروڼو خو ستاسو وړه کېږي او که نه تاسو یې نه چې دا د دې دنیا مسلې د دې جمهوریت مسلې چې د دې جنت او دوزخ سره هیڅ کار نشته لار به دې پکاري کوڅه به دې پکاري ट्रांसफार्मर बदे पकारी गैस बदे पकारी मीटर बदे पकारी पाइप बदे पकारी नौकरी बदे पकारी स्कूल कॉलेज बदे पकारी न बिल्कुल को दवा की न वरे के मुलायनला दवा अंदर तक कई 200 रुपए में बचे के वर्ता छो खुदे देखी जे दवा गानो दा करो न उशी खुकुना बाकी की मानो के تاسو غواړئ چې ستاسو نمایندګي دې وشي پاک ایمان وکړئ تاسو د خپلو بچو حق ګټل غواړئ نن دور جدا دی نن د سوشل میډیا دور دی او هر پښتون زه دا نه منم چې خلک وایي چې پښتانه نور په دې خبره نه پوهېږي زه بلکې دا وایم چې پښتون په دې خبره نور پوهه دی نور پښتون خپل حق پرېښودو ته نه دی تیار تر هغې پورې په میدان کې ولاړ یو چې دا خپل حق هم نه نور ګرانو دام زمونږ د قوم سره انشاءالله لوز د ایمان هم دی چې د دې خدمت لپاره زمونږ ممبرۍ نه دي پکار د دې خدمت لپاره زمونږ هېڅ لالچ نه دی پکار بلکې دنیا ته دې واضح چې د مشرف د ډکټیټر په دور کې چې ملا ملټري الاینس جوړو او په قومي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو ممبر هم نو مشرف وویل کالاباغ ډیم جوړوم پښتنو نور څه نه وکړې تش لاړل او په نوښار کې ورته 4 ګنټې راغونډ شو او هغه مشرف تا حیات توبهګار شو چې زما د توبې زه به د کالاباغ ډیم نوم هم نه علم بلکې د دې نه پس په پاکستان کې چې د کالاباغ ډیم ذکر د پښتون د حق دپاره زمونږ هیڅ قسمه لالچ نه دی پکار هغه به درله کوو ابه اسم کوو مجبوریم ده بله لار هم نشته د کومو مشرانو کله چې پیدا یو کړم ښي او کړم بدي یا خو به دا کار پرېږدو په ارام به کښېنو په کور به کښېنو کلي به پرېږدو خو چې نه دا کار کوو او دا کار هم په واحد او واحد د مشرانو په لار کوو نو بیا داسې نه بیا ښه د پښتو په لار به کوو
اگا کو زمان سر ممبرے وی او کنا تر مرگ پورے انشاءاللہ ہر ست بزان مخی کو دا کام دا پارا با دا زان نا ڈال جوڑو تو انشاءاللہ دا کام دا پارا با واضح شکل دیدل بے منگا ممبر کو دیو نوی جیسا ممبر کی کم را پاسے ورطا منگ بے ممبر کو جوڑو منگ بے ممبر کو منگ تا ضرورت تے ممبر کو بے کن انشاءاللہ اوپر کرو تا اللہ سنو اوپر اس زمان خدا کا کردار دے خدا غوار ہے چھ دا کردار دا آواز دا نظریہ دے ستاسو پارلیمان کے ممدقہ سے وکالتوں کی نو انشاءاللہ را پاسے را بیدار شے دا اتم تاریخ پورے خپل روز و شپیو کے اتم تاریخ پورے دا زمان تاریخی او تڑن دے ولی خان بابا ہوئے او زمدر تداوین چی اتم تاریخ پورے بستاسو محنتی اتم تاریخ پورے بستاسو خواری بھی اتم تاریخ پورے بستاسو عرصہ کوئے او کچھرے پا منگم دا غملا تڑکو دا اتم تاریخ نفس دا پزرگاو پلکاو مرگری خپاران کے نے بیازو شہزاد الدین سے سلطان خان شکیل خان منگ سلور کسان دا دے لکاو زمواریو کروزو دشتے بلگرانو دیزل پہ انشاءاللہ سنگ چھ منگ پا محرکی دا محمد ناڑے و دا بارولی ترمنزا ٹولو من مقابلے کو خم مقابلے نو رزڑو والا اتمانزوال والار دی مقابلہ با یوبل کے کوئے پا نبا کوئے سو پہ گٹی اتمانزے دا خبر و بلشان کو زمان خبر و رہے یو منٹ دا خبر و بلشان کو رزاڑی با اتمانزے گٹی و اتمانزے با رزاڑی گٹی اور تو رمزے و میرا تو رمزے و دا ٹول گٹی رکھے دا تو اتمانزوالا سن بخار لی تاوی باقی نو پریدی داغا دا دا یوم چه زیما دا یوم از غم نشتا طول غمون زما دی گرانونو گرانونو دخپلو بچو مستقبلو گٹے گرانونو خپل حق اگٹے گرانونو خپل تاریخ اگٹے گرانونو خپل پلران و خپل نکون اگٹے گرانونو خپل بجلی اگٹے گرانونو خپل گیس خپل تیل اگٹے گرانونو خپل د غرونو دا کانی وګټه خپل د سندونو دا اوبو وګټه خپل خاور وګټه خپل اختیار وګټه خپل پختو وګټه خپل بچی وګټه د خپل بچو مستقبل بلاد د پختو تقریبا زما لګي د خپل بچو مستقبل وګټه خپل لاري کوشي وګټه خپل بچو له تعلیم وګټه خپل بچو له روزګار وګټه اترېږي ہر سوک چے پختون دے سوچو کے تاسو دہشت خوخوے کو تاسو امن خوخوے تاسو خپلو بچولا تیری خوخوے کو تاسو خپلو بچولا رناگانے خوخوے
تاسو خپل بچی جهالت ته لېږئ کو تاسو خپلو بچو له د تعلیم شعور ورکول غواړئ تاسو خپلې لارې کوڅې آبادول غواړئ تاسو خپل حجرات جومات آبادول غواړئ نو بیا دې کې د سوچ خبره نشته دې کې د فکر خبره نشته دې کې تش د سنجیدګۍ نه کار واله هر پښتون چې ځان ته پښتون وایي هر پښتون چې د خپل بچي فکر پرېږي او د قام د بچي فکر کوي د په لاس ماتېږي کو د لاټین نه بغیر په بله نښه باندې مهر لګوي بلکې پښتنو د لاټین نه بغیر هره نښه باندې مهر لګول د خپلو بچو د خولې نوړی پردي له ورکول دي د خپلو بچو د مستقبل رڼا تیارو ته بدلول دي د خپلو بچو د تعلیم او د صحت فکر خورې کول دي د خپلو بچو دپاره به انتها پسندي نه خوښو موږ مسلمانان یو موږ په جوماتونو کې دماکې نه خوښو موږ پښتانه یو موږ خپل د پټکي مشران خپلې میندې خویندې په بازارونو کې شهادت الله نه خوښو پښتون قوم قربانو له نه دی جوړ او کو چېرې د پاکستان پرمختګ مزیدم په دې کې دی چې د پښتون کور د پکې رواني نو انشاءالله زمونږ د لیونو فیصله دا ده چې موږ دې ځل د خپل پښتون حق د خپل پښتون بقا د خپل قام مستقبل او د خپل خاورې ترجیح د هر څه نه مخکې ده کو چېرې پاکستان ته تاوان دی سل ځله دې ورته تاوان میلو شي زه به د خپل قام خبره نه پرېږدم ګرانو وروڼو دا به ستاسو غیرت او پښتویي ما سره خاص طور زه د عثمانزو د خپلو ملګرو ته ویم انشاءالله ما سره به غیرت او پښتو په دې شان باندې کوئ ما سره به غیرت او پښتو د سلطان خان په شکل کې کوي او دنیا له به دا پیغام ورکوي چې د مشرو حقدار عوامي نیشنل پارټي ده د مشرۍ حقدار دا سره ټوپۍ او سره جنډه ده او نور هغه خو ستاسو د کلي ممبرو مال هم راکړو انشاءالله دا د ګاونډي کلي ممبر مال راکې کو د هغې نه زیات کار مې درله ونه کو بل ځل به درله راووټ دپاره نه راځم په ارام به کور کې ناست او په تلو تلو کې د الیکشن ورځ په سر ده پنځه شپږ ورځې پاتې دي الحمدلله ښه پرم نه انتخابات وشو دې وخت پورې باوجود د دې چې له چا خوښه نه وه چې زه دې راوځم باوجود د دې چې تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې چا ته ترټ میلاو دی نو یو ستاسو دا کشر دی چې هغه ټولو ترټونو له لتې ورکړي دي او هر کلي ته حاضر شو هر کور ته حاضر شو هر پښتون ته حاضر شو موږ مینت وکړو موږ سوال وکړو ملنګان یو کچکول هم راواغشت فقیران یو خلکو ته په خپو پروزو
سوال کو منت کو زاری کو جرګې کو او دغه زمونږ سوال او منت دی چې الحمدلله ډېر نران نران ډېر پښتانه خلک موږ سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې شریک او شامل شو لکه ستاسو د دې خاورې شاکر چې زمونږ نه تللی و بېلاره و زمونږ په دې ملنګۍ الحمدلله نن واپس راغلی دی او موږ سره ولاړ او داسې بلا نور ملګري زمونږ په دغې ملنګۍ زمونږ په دغې فقیرې زمونږ د پښتو په دې پښتونولۍ شان خاندا دی بیا موږ سره ولاړ دی داسې ډېر ملګري امیر خان حاجي صاحب دې موږ سره شامل شو داسې په رزړو کې د دنیا ملګري موږ سره شامل شو دا شبیر ناظم موږ سره شامل شو موږ سره په میرو کې د دنیا خلک سوار خان دې موږ سره شامل شو دا زمونږ دغه خوی دی خو مخالف ته دا ونه ګڼي چې دا زمونږ کمزوري ده موږ د دې قام ملنګان یو موږ د دې قام فقیران یو زه یو ورځ ولي خان بابا دې خدای وبخي هغه سره ناستم एकदम چړلې سره نن راته خبره شروع کړه وی سبا به چېرته د پښتنو مشري کې خو یې بچی دې پروت قالین ته ګوره خو دا قالین دې رضا نه نه جوړ کړی د پښتنو مشري نشي کولی ما ورته وی بابا پوه نه شوم په دې خبره ما ته وی بچی په دې قالین باندې موږ د پاسه ګرځو خو یې دې چېرته موږ اواز وونه رېده دته چېرته موږ ګیله وونه رېده دته چېرته موږ فریاد وونه رېده نوی کو پښتنو مشري کې نوی کو دا پښتانه د چکنیکۍ هم خو چې وي فریاد دی ونځي ګیله دی ونځي اواز دی ونځي موږ د خپل قام دپاره هغه پرته هغه خو راته قالین ویلو خو قالین هم نه موږ د خپل قام دپاره دا پرته خاوره یو انشاءالله چې د دې خاورې کم خوی دی د دې قام دپاره به زموږ هغه خوی خو که نه څوک زمونږ د عاجزي بزدلي ګڼي څوک زمونږ دا ملنګي خدای مکه بې پښتو ګڼي نو بې پښتو نه یو همدغې ولي خان بابا نوسي یو همدغې ولي خان بابا کړوسي یو بیا هغه خو راته څوک یاد کړو خو موږ ته اوس خوشي یو اوس د څوک هم ضرورت نه اوس په ټک باندې سمېږي نو بیا دا چې ګوره دې ټولو ته ویل چې بیا ګوره ښه په سړیتوب د انتخاباتو کې او که نه خویونه هم ټیک نی نو زما ملګرو ته اجازت دی هر څه یې ما ته رارسي هر څه یې ما ته رارسي په 8 تاریخ داسې انتخاب وکړې چې لکه فوجیان ولاړي چې دا د لپټو والا دا د بنګړو والا دا چې په ټک باندې پارټیانې بدلوي دا چې په ګنټو کې رفتارې باندې پارټیانې بدلوي نو که خوی نه ټیک ني بیا د ایمان تیر کې چې د الیکشن پر ورځ د کورونو نه بار هم راونځي الیکشن او ووټ ټول زه ګرانو وروڼو د ما د ګډو الفاظو په معذرت په دې امید او په دې تمه چې انشاءالله د 9 تاریخ په سهار پر دې عثمانزو په چوک کې د پښتو او د پښتونولۍ په تاریخ کې رنګ د خپلو مشرانو د خدای بخلي ډاکټر خان صاحب د خدای بخلي غني خان د خدای بخلي ولی خان د خدای بخلي بیگم نسیم ولی خان د خدای بخلي سنگین ولی خان او خدای دې راته لري د جناب اسفندیار ولی خان هغه ټول یاد به انشاءالله تازه کوو په 9 تاریخ به انشاءالله یو بل سره جشن کوو
زه د ټولو ملګرو مشکور یم